علاقات یو بل سره ناستي او غلطې خبرې کوي. ګوره دا نه چې لکه تاسو ګپ مه لګوئ، خو ګوره د ګپ خپل لیمټ وي. دا ګپ نه دی، دا ګپ شپ او دا مزاح او یا داسې ښکلې یو بل سره مینه محبت سره خبرې او دا ملګرتیا، دا د صحابو په میرس کې هم ګورئ نبي علیه الصلاة والسلام مذاق کړی دی، خو دی نه دی کړی چې بل پسې خندني کړي دي یا بل شرمولی دی. زما او ستاسو ګپ نه دی، دا ګپ نه وي، دا موږ یو بل پسې خاندو، یو په مجلس کې به یو ملګري ذلیله کوو، دا نه دی پکار. بس ملګرتیا خو هغه ده چې ته د بل په عزت باندې خفه شي. د ستا د ملګري عزت د ستا عزت دی او د هغه عزت د ستا او د ستا عزت د هغه عزت دی. ملګرتیا خو دې ته وایي. ملګرتیا خو د صحابو په میرس کې هم تېره شوې ده. ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غني، علي المرتضی، دا چې غټ صحابو چې دوی په میرس کې چې دی دغه وه دوستانه وه. نو دا ګپ خو نه دی چې ته راولګې او د بل سره په کلاس کې ناستې دی د ستا پلار هغه او ته د ستا د پلنګي هغه او ته وایي وایي لکه دا هم لکه نه چې لکه یو بل ته غوسئ، یو بل ته دونه ښکلې په مینه محبت او په خندا کې وایي د ستا هغه دا وکړم او هغه بل ورته د ستا هغه داسې وکړم. والله توبه الله توبه، انا لله و انا الیه راجعون. لکه ظالمه ته مسلمان یې، ته هغه ته د مور او هغه ته د خور او ته ورته بیا د مور او هغه ته د خور، یعنې د قسم ته به حیران شي. ورئ لکه دې خلکو ته دا یره هم نشته چې یاره زه به دې قبر ته ځمه، زه د دې خاورې نه پیدا یم او زه به دې خاورې ته واپس ځم، مانه به الله تپوس کوي او زه به د محشر په ورځ باندې الله ته جواب ورکوم. علاقان ولې خراب شي چې ښه هلکي او تربیه یافته هلکي، دا د غلط صحبت د وجې خرابېږي. دا یاد ساتئ ښه، دا د غلط صحبت د وجې خرابېږي. ښه نیکمنه هلک به وي، ښه ښکلې تربیت به له مور او پلار کړي، خو هغه صحبت هغه اثر دونه وي چې خربوزه کو دوی کا رنگ پکڑتا ہے. نو هغه خلک چې کله په کلاس کې ناسي چا سره به ګپ نه لګي، خو چې هغه نور هلکان غلطې خبرې کوي نو دی په غوږونو باندې خامخا راځي. نو هغه ورو د دغې خبرو هغه یو قسمه خوند دنیوي خوند خو شته که نه لږ غونتې، بس هغه خوند راواخلي، هغه په دغه ګناهونو کې مبتلا شي او بس موبایل هم غلط استعمالي، صحبت هم غلط شي. بیا کله اکثر د ښه هلکانو نه پوډریان جوړ شوي دي. دا د څه د وجې؟ دا د غلط صحبت د وجې. نو دا خبرې به دې پوره کوله چې موږ د فضول کلامې نه کار اخیستی دی